وایي تا د جابر حدیث پیش کړی، ما لا پیش کړی نه مفتي صاحب، ما چې پیش کړی دی لا صلات لمن لم په دې کلام ونه کړ، د بخاري روایت دی. ما چې پیش کړی دی ابن عباس په هغه کلام ونه کړ، ما چې پیش کړی د بخاري د مسلم په هغه دی نه دی کړی، ما چې پیش کړی د ابو داود د ترمذي هغه دی پیش کړی، د ام شریک الانصاري هغه باندې کلام نه کړی. بیا دا وایي تا وایي چې من السنت او بیا وایي چې سورت فاتحه ضرور ده. مفتي صاحب دا زده کله سنت لفظ په معنا د فرض هم راځي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې علیکم بسنتي وسنت خلفاء، دلته صرف سنت دی، تاسو چې وایي چې په فدیه ورکول لا واجب دي، نو دلته ولې بیا فدیه ورکول ته د اختر کې واجب تاسو وایي علیکم بسنتي وسنت خلفاء. بیا د ابن مسعود روایت دی، خلکو ته وایي چې ګوره تاسو په دې کورو کې مونځ کوئ، سنن الهدى تاسو مونځونه کوئ، ولو انکم صلیتم فی بیوتکم وی کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی لترکتم سنت نبیکم. تاسو به د نبی صلی الله علیه وسلم هغه سنت پرېږدئ. دلته سنت په معنا د مونځ فرض دی مفتي صاحب، سنت په معنا د فرض، هغه مونځ چې نبی صلی الله علیه وسلم کوي هغه تاسو پرېږدئ. نو ګوره سنت په معنا د فرض هم راځي، چې موږ وایو چې من السنت په معنا د فرض هم دا کله راځي مفتي صاحب. ښه بل تاسو وایي چې د من السنت دا د صحابي قول دی. ګوره امام حاکم لیکي هغه وایي قد اجمعوا على ان قول الصحابي سنة، دا وایي چې کله وایي حدیث مسند، وایي دا د مسند حدیث حکم لري، صحابي د ځان نه کوي. ایقاع چې تاسو یاد کړي مفتي صاحب دوه خبرې زده کوي، ایقاع د یو بین سجدتین، یو د بعد سجدتین. ابن عباس به چې کوم ایقاع کوله دا سنت دی، بعد سجدتین چې دا هغه خلاف سنت دی. نو ابن عباس خبره کړې هغه خلاف سنت نه دی، هغه موافق د احادیث خبره ده مفتي صاحب. بل امام بیحقی لیکي انی لا اعلم خلافا بین اهل النقل ان صحابي اذا قال من السنه كذا وكذا انه يريد به سنه رسول صلی الله علیه وسلم. صحابي چې وایي کله د مفتي صاحب وایي ځکه تا خو بیا دروغ شو چې صحابي وایي، زه اوس داسې وایم مفتي صاحب کنه چې ما ته مفتي صاحب ویلي دي. مفتي صاحب تاسو یاد کړه ګوره، او تاسو ماته نه وي، تاسو چې لکه کاذب انسان ماته ته کله د فلاني خبره کړي. نو چې مونږ کله وایو چې صحابي من السنت لفظ استعمال کړي دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه، دا خو صحابي باندې دروغ دي چې هغه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تللي دي. دغه ابن عبد البر لیکي هغه وایي لا يختلفون في ذلك، وایي په دې خبره کې اختلاف نشته چې کله صحابي وایي چې من السنت مراد به چې سنت نبی صلی الله علیه وسلم. علامه ترکماني وایي هغه وایي اکثر علماء الحديث على ان الصحابي اذا قال او امرنا بكذا ونهينا عن كذا او من السنه كذا هو من قبيل المرفوع. ودا د مرفوع حدیث قول له مفتی صاحب نه، مرفوع حدیث د ابن مسعود دا مو دا دغه نه دی. بل روایت زه پیش کوم مفتي صاحب، زما د حدیث زما د خبرو جواب دیونه کو چې تاسو د جنازه په کوم روایت کې راغلی مفتي صاحب ګوره سنا دغه نیت کې نوایت ونه دی جواب نشته دی. ښه بیا بوټانو بازي خپې پک دی دا په کوم حدیث کې راغلی، سبحانك اللهم په کوم حدیث کې راغلی دا چرته بیا په سبحانك اللهم کې تاسو اضافي الفاظ مشته جل ثناؤک دا په ثنا کې دی او ترحمت ورحمت دا په درود کې تاسو لولې. بل ما چې کوم خبره ذکر کې چې لکه جنازه چې کې په مسجد کې تاسو کتاب لیکي چې نه د جایز، ما دلیل پیش کاغه جواب رانغه، ما دلیل پیش کله که جنازه چې کې د سړی سر زنانه کوناټو سره پورې کې په دې باندې دلیل لانغه، ما دلیل پیش کړه د جهر متعلق جواب هغه نه، یو روایت دی پیش کاغه جواب مرته وکړو جهرم جایز دی دام جایز دی. نو مفتي صاحب 15 تکبیر جواب هغه دی رانغه د خپل جنازه باندې په مفتي صاحب موږ ته دلیل پیش کړي. زه بل روایت پیش کوم په دې مسله کې د ام شریک الانصاریه، بل روایت دی چې دا امام بخاری نقل کړی دی په د کې تاریخ کبیر کې. تاسو چې من السنت ګوره ام شریک الانصاری چې امر رسول صلی الله علیه وسلم ان نقرا على الجنازه بفاتحه الكتاب. معلوم شو چې من السنت چې کله ابن عباس وي دا مراد دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی، دا خپل سنت نه یادي. بل روایت د ام شریک الانصاری امام بخاری نقل کړی دی په تاریخ کبیر کې. وقال مخلد حدثنا عبد الواحد بن واصل حدثنا مزروق ابو عبد الله الشامي عن حماد بن جعفر عن شهر عن ام شريك الانصاريه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم همدغه روایت پیش کاو چې موږ ته امر کو چې سوره فاتحه ولولې په د جنازې مانځ کې تاریخ کبیر د امام بخاری دریم جلد 2 صفحه کې اسماء بنت يزيد غفرمای و امام بخاری ته نقل کوي ويحدثنا محمود بن حمران ويحدثني ابو عبد الله الشامي عن ابي جعفر عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على الجنائز ولولي اذا سوره فاتحه په جنازو کې لولي بیا په بل کې اوس وضاحت اذا صليتم على الجنازه فاقرأوا بفاتحه الكتاب. مفتي صاحب دا د روایتونه دي چې اظهر من الشمس دي دام جو سړی نه مني په دې کې تعویلات او دا کې دا ډیره بعیده خبر ده یو کس نه چې دا کې د ابن عباس بل روایت پیش کوم په بل سند ابو امامه بن سهل هغه روایت کوي دغه روایت کې ابو امامه روایت کې مسیب دا په بل کتاب کې دی هغه وي السنه فی صلاه الجنائز